دا دو ډیر غټ عملونه دي، یو منس او یو تلاوت چې کله د قرآن ختم وشي د دین پس ځان له دعاګانې غواړي، دې کې الله دعاګانې قبلې. او یو حدیث مبارک کې دام راغلی دی چې د مانزه او د اقامت په منځ کې په دې ټیم د اذان او د مانزه په منځ کې په دې ټیم کې الله دعا قبلې. اذان وشي او منځ لا نه دی شوی، په دې منځ کې چې بنده دعا غواړي هغه دعا رب العالمین قبلې. د مانزه په ټیم کې الله دعا قبلې، منځ ته لا ولاړ نه او د مانزه ټیم دی، دې ټیم کې الله دعا قبلې. بل عند رؤیت الکعبه، چې کله سړی کعبه ویني او په کعبه نظر ولګي الله تبارک وتعالی په دغه ټیم کې دعا قبلې، په دغه ټیم کې د دعا الله قبلې. د منځ نه پس او د تلاوت نه پس دې دوو ټیمونو کې الله د بنده دعا قبلې. دا د دعا د غوښتو د قبلېدو ټیمونه دي، څه حاجت وي نو دې دوو ټیمونو کې دعا الله قبلې. حدیث کې راغلی دا ولې الله قبلې؟ وی ځکه منځ چې دی دا د الله سره خبرې دي، دا د الله سره کلام دی، او تلاوت د قرآن هم د الله خبرې لوست دي. نو دا دوه ډېر غټ عملونه دي، یو منځ او یو تلاوت چې کله د قرآن ختم وشي د دین پس ځان له دعاګانې غواړي، دې کې الله دعاګانې قبلې. او یو حدیث مبارک کې دام راغلی دی چې د مانزه او د اقامت په منځ کې په دې ټیم د اذان او د مانزه په منځ کې په دې ټیم کې الله دعا قبلې. اذان وشي او منځ لا نه دی شوی، په دې منځ کې چې بنده دعا غواړي هغه دعا رب العالمین قبلې. دغه ټیم کې الله دعا قبلې، دغه ټیم کې ځان له دعاګانې غواړي. او بل حدیث مبارک کې راځي چې کله سړی جهاد لتلی او د دشمن سره جنگیږي او په صف د جهاد کې ولاړ الله دعا قبلې. بل حدیث مبارک کې راځي چې کله باران شروع شي کنه د اسمان نه باران وریږي، په دقه ټیم کې رب العالمین دعا قبلې. دا د رحمت د نزول ټیمي دا ټیمونه وپېژنو، دې کې ځان له دعاګانې غواړو، الله دې کې دعاګانې قبلې. بل علما وایي د مانزه په ټیم کې الله دعا قبلې، منځ ته لا ولاړ نه او د مانزه ټیم دی، دې ټیم کې الله دعا قبلې. بل عند رؤیت الکعبه، چې کله سړی کعبه ویني او په کعبه نظر ولګي الله تبارک وتعالی په دغه ټیم کې دعا قبلې. الله دې مونږ ټول کعبې له بوزي چې په کعبه نظر ولګي. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه زمونږ د مسلک امام، هغه له یو کس راغی وی زما چې په کعبه نظر ولګي نو کومه دعا وغواړم؟ وی چې الله دعا قبلې په دغه ټیم. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وی چې کله دې په کعبه نظر ولګي نو اوله دعا دا وغواړه چې یا الله ما مستجاب الدعوات وګرځوه. دې معنی څه ده؟ یا الله چې زه کومه دعا کوم هغه مې قبلوه. نو چې وی دا یوه دعا دې قبوله شي چې الله دې مستجاب الدعوات وګرځوي، نو چې کومه دعا غواړي بیا به دې الله هغه قبلوي. نو دا د دعا د قبلېدو ټیمونه دي. منځ وکئ، ځان له لازمي دعا غواړئ، دعا غواړئ، الله د بنده لاسونه خالی نه پرېږدي. او یو حدیث مبارک کې راځي چې کله یو مسلمان بنده د بل د پاره دعا غواړي، هغه بل تن غائب نه او ته لاس اوچت کې او هغه له دعا غواړي، هغه حاضر نه دی، هغه دې ځای کې نشته او ته وایې یا الله دا وله ورکې او دا وله ورکې. حدیث مبارک کې راځي د ده په سر یوه فرشته ولاړی، نو دی چې وی الله پلانکي له دا ورکې، نو هغه فرشته وی یا الله د هغې مردلم ورکې. نو ستا دا دعا به یا قبلیږي او یا نه، او تا دپاره فرشته دعا کوي. نو دعا کې بخل مه کوئ، نورو خلقو له دعاګانې غواړئ، مقتدیانو له، ملګرو له، رشتهدارانو له،
مسلمانانو لا چې هغه نوي او ته ورله لاس دې اوچت کړي او دعاګانې ورله غواړې نو فرشته وایي یا الله د هغې مرده له ورکړي. ته وایې الله پلان کې بنده وبخي، الله وایي فرشته وایي یا الله دې وبخي. ته وایې یا الله هغې بنده نه مصیبت لرکې نو فرشته وایي یا الله د ده نه مصیبت لرکې. نو دا د دعا د قبلېدو ټیمونه دي. دې کې ځان له ډېرې دعاګانې غواړو چې دعاګانې م الله قبولې کړي، چې مونږ هر مانځه پسې وایو چې یا الله ما د حرمینو زیارت له بوځه او دا کعبه راته وښیه. یو ورځ به داسې راشي که خیر چې روان به او کعبه به ویني. دا دعا به دې م الله یو ورځ قبوله کړي. نو دا د دعا د قبلېدو ټیمونه دي، پکار د چې دې کې دعاګانې